کتونکو سلامونه. لبخان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره لګیا دي چې څه وي هغه ورکو. د هغې ورونو ډېره زیاته مننه کوم. یو ورور 33,600 روپۍ رالیږلې وې چې ما ورته ویلي چې یتیمانو له پې کپړې پیزار والم. دغه شانتې یو بل ورور 5,030 روپۍ، دغه شانتې یو 1,400 روپۍ رالیږلې وې، یو 2,000 روپۍ رالیږلې وې. او قیصر صاحب 10,000 روپۍ چې هغې نه موږ سټارټ واغسته. الحمدلله څوک رانه خالي لاس تللي نه دي. مور راغلې وه، مور وایي چې سړی د ده سړی زه کور ته تللی وم نو بوډا دی نو هغې دپاره چې کوم دی نو کپړې راکړه. د سړي خو سره غم شته، ګینې هغه د دې نه زیات دی په کونوټی ګرځي، خو د دې نه زیات دی. بیا وایي یاره ماله چې کپړې که نه نو بیا چې کوم دی نو د دې دپاره خوښې دي که نه. ښه، او بیا دې پکې داسې چل کړو چې نوسي یې دي. نو نوسو دپاره چې کوم دی نو ما ورته ته پیزار دی چاله راواغسته، نو دا مې نوسو له راواغسته. دې کته وګوره دی چې نوسۍ چولي دا به څومره خوشحال وي به که نه. او ورسره چې کوم دی نو دی بل پیزار، او دا ګوتې چې کومه ده دا دې د دوی ډکه ده. ښه، دې پکې چې کوم دی نو ځان له لوپټم راواغسته. بل دې پکې دا کپړې، دا نوې کپړې جوړه ده. دې ته وګوره دا پکې دې ځان له دا جوړه وکتله. دې سره سره ګرانو کتونکو دا زموږ د طرف نه چې کوم دی نو دا اوړه شویو، دا ټولو سره دا روان دي. ښه، دا اوس دا بعضې خلک نه دي، هغه ډېر خلک چې هغوی ته پته وي چې مړه په ته خو یو چټاکې روچې ورکوې نه، دغه چټاکې روچې دي به دا پې خوشحاله ده. مور ته پې خوشحاله بې که نه. زما دغه وس نو به دا وس. او دا مې یو ګوتې غوړي در کړه که نه، او دا مې دله اوچه چای در کړله. صحیح ده که نه. نو بس بیا سړی د خپل وسه پورې پړ دی چې ډېرې وي نو بیا به هم ډېره در کوله. خو دا ډېر خلک مونږ سره مشورې راکوي نو زه هغوی ته یم چې وروره چې زه دونه ورکوم نو نورې ورپسې تر ولېږه نو لږ ډېرې به خلکو ته میلاویږي. بس اسانه خبره ده. نو دا مو وایه چې او الف خان خو یاره چټاکې روچې ورکوي، بس خو چټاکې ورکوم خو نیمه ورکوم. خو دا که غریبي ده. ښه، د دوی ځای ته زه تللی یم، دا ډېر انتخابي مجبوره دي. دا ډېر روژه کې سویم ځل دی او خوشحاله یې رانه کوي. بلکل ډېره خوشحاله یم. دواګانې تا ته هم کوم، عوامو ته هم کوم چې دا څوک موږ سره امداد کوي او رالیږي تعالی نو خدای دې ګلو ګلزار کړي. الله والا ډېره تېره ورکړه سره سته. او موږ ډېر غریبانان یو. پښتو مې بچي شته، زامن مې شته، خو بس نه کوي تپوس. یو پوډري دې روک شوی دی، بل هم روک شوی دی. بس دغه د خدای سره هم شته، بوډا دی ناجوړه دی او زه هم بیمار یم. بس مورې دوا دې قبلېږي. د ډېرو وروڼو مقصدونه دي. د قیصر صاحب چې کوم دی خدای پاک دې ولې ترقي ورکړي. داسې یو ورور دی که نه، داسې نور چې د 33,000 روپۍ چاره لیږلي دي دوی دغه دي چې دواګانې راته ډېرو کړي یا 5,000 دې وله ورکړي. خدای دې وله ډېره تېره ورکړي او دا دنیا دې مخوري او هغه دنیا دې مخوري. خدای پاک دې خوشحاله. څه شوی په دې موقع باندې؟ وایي نور ژوند دې څنګه دی؟ روژه څنګه تېره شوه؟ روژه څخه تېره شوه؟ بیماره وې، اوس ټیک شوې که نه؟ اوس یې ګزاره ډېره کړې ده. ګزاره یې شوې ده، دوی یې کړې ده. په کپړو خوشحاله؟ ګرانو کتونکو، یو خو هر سړی د خپل وسه پورې پړ دی، بل په خپل چم ګاونډ کې د یتیمانو خیال وساتئ، د بې وسه بې څوکه خلکو خیال وساتئ. زه چاته دا نه یم، ما صرف په ړومبني ځل اپیل کړو چې یتیمانو له کپړې اخلم، غریبانانو له کپړې اخلم. اوس د دې بوډا پلار دی، دا لور ده، دا مور ده، دا کور کې ژوند کوي نو خوري ډېره خوش ده. نو دا د روژه کې د روژې خوراک مې ورکړو، دا بیا راله خوراک هم میلو شو او ټکه پکه کپړې هم میلو شو، چونکې د ډېر څه حقداره ده چې ډېر څه م ورله ورکړی وي. نو انشاءالله د سلسله مخ په وړاندې بوځو، خو ستاسو راسره تعاون وي نو دا بیا هم راتلی شي، بیا هم راتلی شي. څوک یې راسره سپانسر کوي چې هغه مور او لور له چې کوم دی زموږ د طرف نه څه ورکړه نو بلکل به ورکوو، دا به وررسي. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. خوشحاله